حدیث کی راضی جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمائی التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. وی چې کم تاجران التاجر الصدوق الامین، هغه تاجر چې هغه امانتدار دی، او دغه شانتي هغه تاجر هغه سوداګر چې هغه رښتینی دی په خپل سودا خرڅولو کې، په اغستلو کې دروغ نه وي، رښتیا اختیاروي، نو الله پاک به دې انسان له چې کوم دی دغه تاجر له کومه بدله ورکوي، کومه درجه به ورله ورکوي، نو هغه درجه هغه بدله به الله سبحانه وتعالی دې تاجر له دې سوداګر له چې په خپله وینا کې، په خپل قول فعل کې، په خپل سودا، په خپل خرید و فروغ کې چې کوم دی دې رښتینی دی، دې دوکه نه کوي، دې دغه شانتې چې کوم دی دروغ نه وایي، نو د الله په دربار کې د دې انسان له کومه بدله الله ورکړله چې دی به د مع النبیین په دنیا په ځمکه د دنیا په مخ باندې د ټولو نه اوچت مخلوق، برګوزیده مخلوق، چناو کړی شوی او دغه شانتې اړولی شوی مخلوق هغه چې کوم دی انبیا علیهم الصلاة والسلام وو، او د ټولو نه زیات الله ته چې کوم دی نږدې وو. دغه شانتې څنګه چې الله ته په دنیا کې نږدې وو، نو په جنت کې به د ټولو نه اوچتې ماڼۍ، اوچت دغه شانتې ځایونه، محلونه، اوچتې درجې به الله سبحانه وتعالی دغه انبیا علیهم الصلاة والسلام له ورکوي. نو حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کم تاجر چې هغه رښتینی دی په خپل خرید و فروغ کې، نو الله پاک به دې تاجر له د قیامت په ورځ باندې او د قیامت نه وروسته به د انبیا علیهم الصلاة والسلام د هغوی سره به چې کوم دی د دوی حشر کېږي، او د هغوی په مرتبه کې او دغه شانتې د هغوی سره به الله پاک چې کوم دی دوی له ځای ورکوي، او بیا د هغې نه وروستو مع النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. څومره چې صالحان خلک دی، څومره چې کوم دی د الله په لاره کې شهدا دي، خپله وینه یې ورکړله، خپل ځانونه یې ورکړلي، هغو له الله کومه درجه ورکوي او هغو له به الله کوم لوړ مقام ورکوي. نو دغه لوړ مقام، دغه لوړه درجه الله پاک الله سبحانه وتعالی دغه سوداګر او دغه شانتي دغه دکاندار او دغه تاجر له هم ورکوي چې کوم سړی امانتدار دی او کوم سړی چې کوم دی په خپل خرید و فروغ کې دوکه نه ورکوي او دغه شانتي چې کوم دی رښتیا وایي، دروغ نه وایي.